اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پتاسو کې اے انسانانو، اے د قبیلی خاوندانو، اے خانانو ملکانو او اے باجوړو مومندانو وغیره وغیره قومونو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہترین کس پتاسو کې د الله په نيز باندې هغه څوک دی، هغه سړی دی، هغه ښځه ده، هغې ژبې والا دی، هغې ملک والا دی چې هغه ډېر تقواداري او ډېر د الله نه یریږي، هغه ډېر منځونه کوي، هغه ډېر ذکرونه کوي، هغه باندې چې حد پر شو حد ته به ځان رسوي، که هغه باندې عمرې ضرورت شو عمرې ته به ځي، که زکات پرې فرض شو زکات به ورکوي، که روژه پرې د رمضان المبارک فرض شوه روژې ته به روژه به نیسي، د روژې نه به ځان نه وباسي، دا به تهجدو ته پاڅېږي، د ده به د ګاونډي سره اخلاق ښیي، د ده به مور پلار سره اخلاق ښیي، د ده به د عامو مسلمانانو سره اخلاق ښیي، که مسلمان ته د جامې د څپلۍ د چپلو ضرورت شو د اوبو د خوراک دا به ورته په وخت باندې رسوي که د ده وس برابره وه، یعنې د اعمال د ده اقوال د ده افعال دا ټول به برابري او د الله د مرضۍ موافق وي، دغه انسان دا سړی دا ښځه د الله پاک ته نږدې دي. ان اکرمکم، په تاسو کې ډېر عزتمن د الله په نیز باندې څوک دی، اتقاکم چې هغه د الله نه ډېر یېرېږي. اوس وایه په خپل کلي کې ته ښه سړی معلومې، ښه ښځه معلومې، ښه سړی ستا په کلي کې هغه دی، د الله په نیز باندې عزتمن هغه دی، د الله په نیز باندې نمبر 1 هغه سړی دی چې هغه ستا په کلي کې په فرض مونځ کې هر وخت شامل وي، هغه ذکرونه کوي، هغه د غیبت نه ځان ساتي، هغه حرام خوري نه کوي، هغه د ګاونډین خوشحالي، هغه نه خپله ښځه، خپله لور، خپله مور، خپله خور او انسانیت او مسلمانان ته خوشحالي، دغه ستا په کلي کې اول نمبر باندې دی. دا نه ده چې پلان کې ډېرې پیسې ګټلې دا په اول نمبر دی، دا زموږ ستا سوچ دی، دا د الله پاک فیصله او قانون نه دی، د ستا په کلي کې د چا اوچتې بنګلې دي دا په اول نمبر نه دی، هغه ته پسخېږه مو، هغه چا ته وپسخېږه چې هغه کې دینداري ډېره ده، تقوا پکې ډېره ده او الله پاک ته پکې نزدېکت ډېر دی.